او سليمان عليه السلام د بلقیس د مملکت نه خبر نه وو اگر که بادشاہ او نبی او پیغمبرو د الله ذات عالم الغیب دی د الله ذات سلامتیا ول دی نجات ورکون دی ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا یقینا مالګل او سمودیان ته رور د دی یو د دی صالح علی السلام ان اعبدوا الله صالح علیہ السلام دعوت داو ان اعبدوا الله بندگی خالص کئی اللہ لرا ان اعبدوا الله بندگی یو د الله کوي فاذا نناسبهم دی فریقان دوډل شو یختصمون جګړه کولا کله چې صالح علیہ السلام دعوت او بیان او تبلیغ کړي نو خلق دوډل شو یو منون کی او بل نه منون کی یو مؤمنان او بل کافر قال نو صالح علیہ السلام یا قوم ای زما قوما لما تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه مخکې دا بیان تیر شوی دی شعراء کې هم اعراف کې هم صالح علیہ السلام قوم ته بیان کوي او قوم مخې نه دا جواب کوي چې موږ ستا صداقت تصدیق نه کوو تک واقعي د الله نبی او پیغمبر د دې غرنا یو اخر او واسا چې هغه زمون مخې ته لنګ شي لار به او بچی راوړي بیا به موږ ستا پیغمبري ومنو نو صالح علیہ السلام معجزه ښکارا شو او دی دا اوخه حلال کړه وای وجلا او بیا صالح علیہ السلام دا ویل کته رښتینی پیغمبر نه موږ باندې عذاب راوړل دلته دغه جواب کوي قال او صالح علیہ السلام یا قوم ای زما قوما لما تستعجلون بالسیئات ولی تلوار کوي تاسو په عذاب قبل الحسنه پخوا د مدافعتنا مخکې د نیکینا قبل الحسنه مخکې د ایمان راوړلونا تاسو ایمان ولې نه راوړئ نیکی ولی نه کوي او عذاب منی تلوار ولی کوي لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نه غواړی د الله نه استغفار په معنا نه توبې ده خپل کفر او شرک نه توبه وباسي الله ته رجوع کوي لولا تستغفرون الله ولی بخنه نه غواړی د الله نه لعلکم ترحمون خامخ تاسو باندې رحم وشي دینه معلومه شو چې کم سړی استغفار زیات کین نو الله به رحم کوي استغفار سبب او علت د رحم دی قالوا ندي ويل طيرنا بك وبمن معك بدفالی اخلو منگا پتا او پا ملگرو ستا باندے
طیرنا بکاس پیرشو منگا استا پا بیان استا پراتلو و بمم معکا او استاد ملگرو پراتلو صالح علیہ السلام چکل قوم ته دعوت ورکي بیان کوي تبلیغ کوي نو یو خو بدی منی بارانونه بن شو قحط سالی راغلا سکرت راغې نو د دې خپلو د نافرمانو د وجې کفر او شرک د وجې بدی منی عذاب راغی نو دی د دې بدفعلی نسبت صالح علیہ السلام او داغه ملګرو ته کوي قالو دی ویل غیرنا بکا سپیرشو منگا استاد راتو د وجه بدفالی اخلو منگا پتا و بمم معکا پملګرو استا قال نو صالح علیہ السلام طائرکم عند الله سپیر کې دل استاسو بدفالی استاسو عند الله طرف د الله ندی کتا سو کفر شرک نکوله بد عملی نکوله نو تاسو به ولی کړی دی تاسو باندې که باران نکیږي قحط سالی شروع شو نو د دې وجه تاسو ګناهونه شرک او کفر دی قال او صالح علیہ السلام طائرکم بدفالی استاسو سپیر کې دل استاسو عند الله الله سخدی یعنی دغه عذاب د الله طرف نه دی بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو داسې خلک یې چې ګن کې واچولې شوي تفتنون امتحان کې واچولې شوي وکان فی المدینه 9 رهط وو په خار کې 9 ډلې 9 رهط 9 کسان یفسدون فی الارض روانه بکو پزمک کی ولا یصلحون اصلاح بین کولا بدی قوم کی 9 مشرانو بدمعشانو 9 ډلې ورته زکوي چې نور خلق ورسره رستو مخامخ دا 9 تنو او رستو ورسره نور بېمانو نو دی بزمک کی روانه کو فساد به کو اصلاح بین کولا دا هغه کسانو چې دی د صالح علیہ السلام هغه اوخه جګرنه وتلی واغې الاله کړي وا او بیا یې جرګه وکړه منصوبه جوړ کړه چې شپې به ورشو صالح علیہ السلام باندې به حمله وکړو دی به وجنو د ملګری به وجنو د اهل به وجنو او بیا به دا قسمونه خورو چې مون خدا غزه ته نو حاضر شوي او موږ رښتینی او دروغ نه وایو قالوا ندی ویل تقاسموا بالله مفسرین لیکي کله چې دا 9 واړه یو ځای شو ځان سره توري راواغسته او د صالح علیہ السلام کور ته نږدې شو نو الله په فرشتي راولېګلې او بدی کانی راووریدل یا لوی کمر د غرن راغې او دا د غیلاندې چکنیا شو یا اسمان نه په کانی وریدل او دی نهستو نابود شو تباہ برباد شو قالوا ندی ویل تقاسموا بالله قسم اخرى بنوم د الله لنبيتنه واهله خامخا حمله بوکوش په پشپا صالح علیہ السلام باندې واهله اهل د باندې د ملګرو باندې یا د کور والو باندې ثم بیا لنقولن خامخا وبوایو لوليه وارثو ددتا دد وارث یعنی دد قام خلق ثم لنقولن لوليه بیا خامخا وبوایو وارث ددتا ما شهدنا نو من حاضر مهلك اهله زید هلاکت د اهل ددتا وإنا لصادقون یقینا من رشتنیو من خدا غزه کی حاضر نو دروغ قسم به وخرو چې من خو رشتنی او من دا کار نه کړی ومکروا مکرا دی فریب کو فریب چل ولیو کو یو چل ومکرنا مکرا الله ما تدبیر کو تدبیر یعنی د دې دا چل ول می
تس نس کو دا چل ول می خپل تدبیر سره ختم کو وهم لا يشعرون او دی خبرهم نو فانظر نو وګورا کیف کان عاقبت مکرهم سرنګ شو انجام د مکر ددی ان دمرناهم ما هلاك للدی پدی می اسمان نه کانی ورول یا ملوی کمر دلان دی راويستل وقومهم اجمعين او قوم ددی غند یو چغه شو ناصابه او زلزلہ راغله او زمکه وجوړه کیدا او دا ټول خلق نیستو نابود فتلک بیوتهم خاویه نو دا کورونه د دې دی خالی بما په سبب د هغه ظلمو چې دی ظالمانو اوس عربو ته الله پاک وی اے د مکی مدینی خلقو تاسو په دې لارې تیرې گئے شام ته ځای یمن ته ځای نو لارې کې وې نه دغه سمودیان مردار دغه دې کې مردار شيو دا نه خبرتي دي فتلک بیوتهم خاویه نو دای کورونه دی خالی په سبب د ظلم د دی ان فی ذلک لآیه یقینا پدی مذکور کی عبرت ده لقوم یعلمون لپاره د هغه چا چې پوهیږي وانجینا الذین آمنوا الله وی ما خلاص کړل ایمان والا وکانو او هغه کسان چې وو یتقون ځان ساتو د شرکنا صالح علیہ السلام نبی سلامتیا ورکړه د ملګری می بچ کړل د دشمن می تباہ برباد ولوطن یاد کای لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې او فرمایل قوم خپلتا اتاتون الفاحشه آیات سورای فحشاوتا بے حیاي کارونتا وانتم تبصرون او تاسو خو وینئ وانتم تبصرون تاسو وینئ مخکینی خلق ما تبا کړل تاسو ته معلوم دي وانتم تبصرون او یا تاسو یو بل ته مخامخ بدکاریان کوي واک نه کوي داسې ما کوي اذ قال لقومه کله چې او فرمایل لوط علیہ السلام قوم خپلتا اتاتون الفاحشه آیات سورات لکوي بدکاریتا وانتم تبصرون او تاسو خو وینئ ائنکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتلکوي سړوتا الکانوتا شهوتن دوجی د شهوت من دون النساء او پریدای زنانا من دون النساء بيد زنانونا سړی سړو سره بدفعلی کوي الګ الګ سره بدفعلی کوي او خزي او جنګای پریدای بل انتم قوم تجهلون بلکې یی تاسو قوم ناپوها فما كان جواب قومه نو جواب د قوم لوط علیہ السلام الا مگر ان قالوا دا بیناوا اخرجوا آل لوط وباسي لوطیانا لوط علیہ السلام او د ملګری د دې نه وشړای من قريتكم دخل کلینا انهم اناس يتطهرون یقینا دا د انسانان دي د سړي دي چې ځان پاک پاک ساتي سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو کہ دنیا کے انسانوں اصل زندگی تو آخرت کی ہے یہ دنیا اصل نہیں ہے ہاں آج ہیں کل نہیں کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ مرنے دی ځان ډیر زیات پاک ساتي ځان ډیر پاک حسابي دی د خپل کلی نه د موږ نه وشړای فانجیناه واهله الا امراته نخلاص میکو لوط علیہ السلام واهله کور والد د ملګری د الا امراته ما سوا د بیبی ددنا قدرناها من الغابرین اندازه میکړې و د دې درستو کېدونا دا به هم قوم کې رستو شاته پاتشي دا کافر وا نو الله وی دا مور سره هم برباد کړ وامطرنا علیهم مطرا اومی ورول بدی باندې کانی مطرن پشان باران وامطرنا علیهم مطرا باران می ورو بدی باندې د کانو باران فساء مطر المنذرین نصبد باران
په هغه چا چې يرول شوي دی منې هم زلزله راغله کانی ورول او دا کله اوچت کا او پاسنه نسکور کو دارنګ ټول تباہ برباد شو نو الله وی سلامتی ول زیما نجات ورکون کې زیما خلاصون کې زیما صالح علیہ السلام اخلاص کو لوط علیہ السلام او د مرګري می اخلاص کړ کل هو پیغمبر الحمدلله ټول استعینی پاره د الله دی وسلام علی عباده سلامتی ول یو الله ذات دی خپل بندیانو باندې الذين اصطفى هغه چې الله چون کړی دي الله خیر هغه الله زیات غوړ او بهتر دی چې خپل انبیاء اخلاص کړو خپل مؤمنان اخلاص کړو اما یشرکون یا هغه غوړ او بهتر دی چې تاسو الله سره شریکان ګرځول Sono mera mana yabi nawa bada nawa yabi सबका रुख आखिरत की तरफ फेरो। क्या दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया असल नहीं है। हाँ, आज है कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं जवान भी हैं, बीमार नहीं तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं अमीर भी हैं, फारिग नहीं मसरूफ लोग भी मरते हैं।